إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود او سلام نه بعد، زما معزز و محترم الله رب العالمین چې مونږ پیدا کړیو، زمونږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره او عبث نو، بلکې الله رب العالمین مونږ چې کوم غرض د پاره د دنیا ته را لېږلیو هغه غرض الله رب العالمین خپل بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پیریان نه پیدا کړي مگر خپل عبادت د پاره. او چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلو نو آدم علیه السلام ته وفرمایل چې ته خو دې دنیا ته روانې، خدا د یو وخت تېرولو او د فایدې اخیستو ځای دی، خو یو خبره یاد وساته چې اما یأتینکم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
چې زما طرف نه یو استاد یو قائد یو رهنما راځي ته به د هغې خبره منې نو هله به هدایت په لار باندې روانې. نو زمونږ د ژوند د تېرولو مقصد هغه دوه دی زما محترمو چې یو د الله رب العالمین بندګي او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت. ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین بعد د یو څو تپوسونو نه علاوه دوه تپوسونه به انسان نه ضرور کوي. لکه الله رب العالمین په قبر کې درې تپوسونه به د انسان نه کوي چې من ربک ما دینک من نبیک. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان د قبر نه پاسولی شي لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 دی یو څو تپوسونو نه علاوه وی الله رب العالمین به د دې انسان نه دوه تپوسونه لازمن کوي د هر یو کس نه چې ماذا کنتم تعبدون، په دنیا کې د چا عبادت کولو د چا بندګي دي کوله. او دویم تپوس ماذا عجبتم المرسلین، چې تاسو ته ما کوم رهنما درلېږلی او کوم قائد مې درلېږلی او د هغه رهنما او د هغه قائد څومره خبره تاسو منلې ده. نو زما محترمو چې سبا مونږ الله رب العالمین دا تپوس کوي چې تاسو طرف ته ما قائد او رهنما درلېږلی او تاسو د هغې څومره خبره منلې ده. دا لوستلی شوی آیات چې ما تاسو ته ولوستو الله رب العالمین په دې کې هم دغه خبره کوي چې انسانه ته به د الله رب العالمین مخې ته ورځې او الله رب العالمین ته به ودرېږي. او الله خپله فرمایي چې وکلهم آتیه یوم القیامة فردا. دغه انسانان به د الله رب العالمین مخې ته راځي، خو څنګه به راځي؟ ځان له به راځي. او حدیث کې هم راځي چې دا به داسې ملاقات د الله رب العالمین او الله رب العالمین به د دې انسان نه داسې تپوس کوي چې نه به د هغې په منځ کې کومه پرده وي نه به کوم ترجماني. ځکه یو انسان داسې چې د یو کس په ژبه باندې نه پوهېږي نو خپل منځ کې ترجمان مقرر کړي، هغه دې ته وایي او دا بیا هغې ته وایي. نو حدیث کې راځي چې لیس بینه و بینه الله ترجمان، د الله او د الله د انسان په منځ کې به کوم یو ترجمان هم موجود نه وي. او الله رب العالمین به د دې انسان نه څه کوي؟ تپوس به کوي. نو چې کله دا انسان الله رب العالمین مخې ته ودرېږي او د الله رب العالمین تپوس کوي نو بیا دې انسان ته پکار دی چې خپل دنیا کې داسې وخت تیر کړي چې د الله رب العالمین مخې ته سرخرو ورشي، د الله رب العالمین مخې ته کامیاب ورشي. ځکه عقیده د توحید د خپلولو سره سره کم انسانانو کې چې کم یو عمل موجودی کم زیاته موجودی د هغې طرف ته اشاره پکار ده. ځکه الله رب العالمین چې څونه انبیا را لېږلي دي هر یو پیغمبر دا خبره کړې ده چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای قوم د الله رب العالمین نه ما سوا د بل هیڅ عبادت مه کوئ. خو بیا چې کم قوم کې کم مشکلو هغې طرف ته هغه قوم پیغمبر اشاره کړې ده. لکه د هود علیه السلام په قوم کې، همدغه شان د صالح علیه السلام په قوم کې، همدغه شان د شعیب علیه السلام قوم، دې ټولو د توحید نه بعد هغه طرف ته اشاره کړې ده کم زیاته کم ظلم د دې په قوم کې چې موجودو. او زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم خلکو توحید خپل کړی نه وو هم چې دیانو د کم فتنه او کم مصیبت چې په هغو کې موجودو هغې طرف ته اشاره کړې ده. لکه مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یمن د باچا د طرف نه کوم هغه دوه استازي راغلي وو او هغو ته نه دا تپوس کړی وو ګیرخریلي وو. نو چې هغې مخې ته راغله نو سمدستي د رسول الله مخ وګرځو. نو هغې چې دا ولې وایي تاسو ته د هغو ګیرخریلي وایي تاسو ته دا چا امر کړی دی؟ وایي مونږ ته زموږ رب امر کړی دی. وایي ما ته زما رب دې طرف ته امر کړی چې ګیره پرېږده او برید شی که هغه کټ که. تاسو وګورئ زما محترمو دې خلکو ایمان نه و راوړی، عقیده توحید نه وه خپل کړې، خو یو فتنه یو غلط عمل پکې موجود و. رسول الله صلی الله علیه وسلم سمدستي هغې طرف ته اشاره وکړله. همدغه شانتې صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله عثمان رضی الله عنه مکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېږلو، مکه کې چې کله دا کفار یې ولیدل چې دا پنسي ښکته کړې وې هغه سمدستي وویلې چې یاره مونږ ته خو زمونږ پیغمبر په دې باندې امر کړی چې پنسي اوچتې کوي. وګورئ دې مشرکینو
عقیده د توحید نو خپل کړي، مسلمانان نو خو غلط عمل پکې موجودو، سمدستي صحابه هغه طرف ته اشاره وکړه. همدغه شان زما محترم کله چې د بدر واقعات تیر شوله او مکه کې عمیر ابن وهب هغه د سفیان د امیه سره صفوان ابن امیه سره ناستو خبرې اترې کولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه جوړوله. چې کله هغه راغی مدینې ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېد نو څه یې ورته ویل چې انعم صباحک، ای پیغمبره سبا دې صحیح ښه شه. نو سمدستي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه چې لقد اکرمني الله بتحیه من خیر من تحیتک، الله رب العالمین مونږ له عزت راکړی ستا د سلام نه غوره سلام مونږ له راکړی چې هغه د جنتیانو سلام دی. اوس وګورئ زما محترمو، دا هغه اعمال دي، دا هغه کارونه دي چې مونږ دا په خپل ژوندۍ کې راولو نو مونږ به کامیاب شو. د الله رب العالمین مخې ته چې سبا ورځو وکلهم آتیه یوم القیامة فردا، نو کامیاب به ورځو الله رب العالمین مخې ته. ځکه حدیث کې راځي چې کوم انسان دا پنسي ښکته کړي الله رب العالمین داسې انسان ده چې دی نو د قیامت په ورځ باندې ګوري نه، د عزت په نظر باندې ورته نه ګوري، د مغفرت په نظر باندې نه ګوري. دا څونه لویه سزا ده زما محترمو. او نن سبا مونږ ګورو زمونږ معاشره دا ده چې مونږ وایو دا پنسي څومره ښکته دومره په دې کې څه شی دی؟ عزت دی. ولې؟ دا هغه د شیطان وسوسه ده، دا د هغه شیطان دجل دی چې هغه د الله رب العالمین سره وعده کړې وه چې انذرني الی یوم یبعثون انک من المنذرین، تاله مهلت درکړی شوی دی. بیا ورته شیطان یو بله وعده کوي چې رب بما اغویتني لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. ای الله تا خو زه ورټلم، تا خو زه جهنمي کړم، خو دا ستا بندګانان چې کوم دي دا به هم زه چې کوم دی ټول څه کوم ګمراه کوم. څنګه به یې ګمراه کوم؟ لازینن لهم، دغه بد عمل دا د جهنم د تګ عمل دا به دیو ته د ثواب په نیت باندې پیش کوم. اوس تاسو وګورئ که نه نن سبا معاشره زمونږ څه ده؟ مونږ دا ګیره کټ کوو څه لپاره؟ چې لږ ښایسته ښکاره شو. مونږ دا پنسي ښکته ځکه ساتو چې یاره اوچت کړي بانې څه جوړو، یاره دې کې سره داسې ښکاري لکه پرتوګې نه یې اچولی، داسې ښکاري لکه ځمکې ته چې کوم دی نو هغه خټې ته ولاړ یو خټه برابروي. دا ټولې بانې مونږ ته چا ښودلې دي؟ دا هغه د شیطان وسوسه ده چې الله سره وعده کړې وه چې لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. دې د وجې نه زما محترمو هغه اعمال چې کوم مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پر په ګوته کړي دي، په کار دا دی چې مونږ هغه اعمال خپل زندګۍ کې راولو چې کامیاب شو، سبا د الله رب العالمین مخې ته سرخرو لاړ شو. ځکه الله رب العالمین خپله فرمایي چې یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله رب العالمین تاسو ته اسانتیا غواړي او سختی په تاسو باندې نه غواړي، لیکن دا سختی مونږ څه دپاره کوو؟ دا مونږ په خپل ځان باندې په خپله راوستې ده. څه را باندې شیطان محنت کوي او څه مونږ خپل ځان د خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه او د هغې د شریعت نه ځان نه خبرو. لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین چې د سفر په موقع باندې دا دوه منځونه مونږ دپاره جمع کړي دي، همدغه شانې څلور رکعتي مونځ یې په مونږ باندې دوه رکعته کړي دي. دا ولې؟ دا دې دپاره چې مونږ باندې اسانتیا راشي. الله رب العالمین په مونږ باندې سخته نه غواړي. مونږ څه کوو؟ مونږ دا وایو چې نه دا دوه منځونه هلکه به پنځه واړه منځونه یو ځای ولې نه کوئ؟ چې ته نه کوې مه کوه، لیکن استهزاء هم پسې مه کوه. دا استهزاء باندې الله رب العالمین ډېر سخت غوسه کېږي. ځکه الله فرمایي د منافقین مبارک قل بالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. نور څوک ته نه ملاویږي د الله په احکاماتو د پیغمبر په طریقو باندې ته چې کوم دی نو ټوکې کې. دغه زما محترمو دې طرف ته توجه پکار ده. زمونږ والد محترم هغه دغه خبره کوي چې ته معاشرې ته لاړ شې او په معاشره باندې هغه اعمالو باندې عمل کې چې کوم مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي او دا معاشره ستا د عمل خلاف عمل کوي. وایي دا یو خاموش دعوت دی، ته داسې کې لکه دعوت دی ورله ورکې. خامخا هغه به راپاڅېږي تا نه به تپوس کوي چې یاره
دا ټول جماعت چې کوم دی نو دغه شان مونځ کوي، داسې عمل کوي او ته داسې لګیا یې، ته به خامخا هغو ته به تشریح کوې که نه به کوې؟ ستا دا دین به هغې ته تشریح شي. دا یو قسم ته خاموش دعوت دی زما محترمو. همدغه شان نن سبا دا یخنیان را روان دي. مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جرابو باندې مسح وکړه. ځکه یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم جرابې اچولې وي، یو صحابي ورسره و، هغه د لاس نه مخکې کړه چې دا جرابې دې کوز کړم. پیغمبر فرمایي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دا ما اچولې دي، پاکې مې اچولې دي، په دې باندې زه مسح کوم. مونږ څه کوو زما محترمو؟ مونږ باندې هغه شیطان خپله وسوسه او خپل کوشش محنت روان کړی چې لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. مونږ پکې تعویلات شروع کړل چې نه دا خو هغه جرابې نه دي چې کوم پیغمبر بیان کړی دي، دا خو موزي دي، دا خو پیړې جرابې پکار دي، دا داسې جرابې پکار دي چې اوبه نه جذب کوي، دا داسې جرابې پکار دي چې دومره پیړې وي چې په دې کې 1 کیلومتر مزل پکې کېږي، دا داسې کېږي، دا هغسې کېږي. ولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته د جرابو مسله بیانوله، نو دغه خبره مونږ ته نه بیانوله. د دې مطلب خو دا شو چې یاره پیغمبر مونږ ته پوره دین نه دی بیان کړی. پیغمبر مونږ ته چې دی نو په دین کې کموالی بیان کړی، دا دین مونږ پوره کړی دی. نه زما محترمو، په کار دا ده چې مونږ دې طرف ته توجه وکړو. د علماو خبره منل پکار دي، دا نه دی چې زه وایم چې نه دی منل پکار، ځکه مونږ خو داسې نه یو چې پیغمبر کوم حکم بیان کړی امین او ان په هغې باندې عمل وکړو. لیکن ورسره دا هم پکار دی چې کومه مسله تاسو ته بیان کړی شي په هغې باندې څه پکار دی؟ دا تپوس پکار دی چې په دې باندې د قرآن نه څه دلیل دی، د احادیثو نه څه دلیل دی. چې په قرآن کې هم نه وي ته پرې نه پوهېږي، په حدیثو کې هم نه وي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما صحابه چې په کوم لار باندې روان شوي دي په هغې باندې لاړ شي. الله هم فرمایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پیغمبر هم فرمایي چې علیکم بالنواجذ، علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین. زما په صحابو په لار باندې تاسو روان شئ. بیا صحابو ته پکار دي، کتل پکار دي. صحابو کله دا خبره کړې ده مونږ ته چې نه دا جرابې نه دي، دا هغه جرابې دي. ښځه ټیک ده مونږ به دا ومنو چې دا هغه جرابې نه دي. ته لګیا شه دغه پیړې جرابې خو نن سبا پیدا کړه، دغه شان پیړې جرابې نن سبا شته چې ته په هغې کې اوبه نه اوچتئ، 1 کیلومتر مزل پکې نه کېږي. دا عقل هم نه مني زما محترمو دغه شانتې خبرې کول. الله مونږ ته فرمایي چې یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله مونږ دپاره اسانتیا غواړي. بس چې الله مونږ ته چې جرابو باندې مسح وکړي، پیغمبر وایي چې جرابو باندې مسح وکړئ. مونږ ولې ځان د بني اسرائیلو غوندې جوړو چې الله ورته وفرمایل چې غوا نه لګوي، دوی وایي چې رنګ به یې څنګه وي، ځوانه به یې که بوډا به یې، ارټي به یې که غیر ارټي به یې، داسې به یې هغسې به یې. خو یو غوا یې چې الله را کړی و، بس د الله رب العالمین هغه حکم باندې به عمل شوی. خو دا مین او عانې چې پکې شروع کړو، الله رب العالمین دومره هم سخته کړله. نو اوس که مونږ ته پیغمبر وایي چې په جرابو مسح وکړئ، مونږ پکې دغه لټو، نو داسې جرابې چې کوم دی نو نه میلاوېږي په دې معاشره کې، په دې دنیا کې. نو څه به وشي؟ د پیغمبر د هغه عمل نه به مونږ شو رسته به شو. او الله رب العالمین چې سبا مونږ ته تپوس کوي چې ماذا اجبتم المرسلین، تا ته ما پیغمبر درلېږلی، تا زما د پیغمبر څونه خبره منلې ده. مونږ به ورته بیا څه وایو چې الله څه مې کړی وی دنیا کې چې دی نو هغه شان د جرابه نه میلاوې ده چې ما مې مسح کړی وی. نو بیا به مونږ الله له دا جواب ورکوو. نو نه زما محترمو، په کار دا دی چې مونږ څنګه جرابې دنیا کې میلاوېږي په هغې باندې مسح په کار ده. همدغه شانتې دا 2 منځونه یو ځای کول زما محترمو، په دې کې مونږ دغه خبره کوو چې 5 واړه منځونه ولې نه کوو. تاسو وګورئ چې کوم انسان په سفر باندې تللی او د غرمې او د مازدیګر مونځ په سفر کې یو ځای نه کړی او ځان له ځان له په خپل ټیم باندې کوي او په سفر روان چې د غرمې وکړي، دا ډرایوران بیا تا ته د مازدیګر مونځ ته نه ودرېږي، داسې ټیم ته ودرېږي چې ماښام اذان ته بس یا یو 15 منټه پاتې یا یو 10 منټه پاتې. او بیا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلک دا منځونه لیټ کوي تر دې پورې دغه عمل د منافقینو عمل ښودلی چې بس بیا ټوپونه ووهي، 1 2 3 ټونګې ووهي او پاڅېږي.
هغه نه خشوع پکې وي، نه پکې توجه وي، اسم پکې نه وي. زما محترمو، خو ولې دا صرف هغه ده چې موږ د پیغمبر د اعمالو نه ځان رستو کړی دی. همدغه شان زما محترمو دې خبرو پسې موږ شوي یو، لیکن زموږ دا عوام موږ دا په دین باندې نه پوهه کوو، په دین باندې نه خبرو. ځکه تاسو وګورئ د جمع څومره اجر او فضیلت دی، د جمع څومره ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان ځان لمونځ کوي نو یو اجر الله ورکوي، او چې جمع سره کوي یو روایت کې 20 اجر راغلی، بل روایت کې 50 اجر راغلی. زموږ مولیان موږ ته څه وایي؟ نه دا دویمه جمع مه کوه، دا اولې جمع فضیلت ختمیږي او اولې جمع دا کېږي او اوله جمع هغه کېږي. نه زما محترمو، دا دویمه جمع موږ څه نه کوو؟ د دې وجې نه کوو چې کله اوله جمع ختمه شي نو دویمه جمع پکار ده. خو لیکن موږ ته علما څه وایي؟ نه به دویمه جمع کولو ضرورت نشته، هغه د 25 د 20 اجر او ثواب چې کوم دی هغې نه موږ څه شو؟ محرومه شو. بیا تاسو وګورئ چې کوم ځای کې هم خلک ودرېږي جمع ته، جومات کې به جمع شوی وي، هر سړی به راځي ځان له به ودرېږي، ځان له به ودرېږي. ولې؟ د پیغمبر د هغه حکم نه، د پیغمبر د هغه عمل نه موږ محرومه کړي یو دي علماو. سبا چې الله رب العالمین موږ ته تپوس وکړي چې ماذا عجبتم المرسلین، بیا به موږ څه جواب ورکوو چې الله موږ ته پیغمبر ملا صاحب راغلی هغې ویل چې د اولې جمع فضیلت بیا ختمیږي، د اولې جمع ثواب بیا ختمیږي، دا کېږي هغه کېږي. دې طرف ته توجه پکار ده زما محترمو، چې کله هم جمع شوي وي یا ځان له لمونځ کې 2-3 کسان یې، نو پکار دا ده چې جمع سره موږ لمونځ وکړو، چې هغه د جمع اجر او ثواب 25 درجې 20 درجې په احادیثو کې ذکر شوی چې هغه موږ د هغې نه محرومه نه شو. دا ټول هغه اعمال دي چې دغه علما موږ د دې نه لرې کوي. سبا بیا الله رب العالمین مخې ته چې ځان له ورشو او دا رانه تپوس وکړي چې ماذا عجبتم المرسلین، بیا به څه جواب ورکوو زما محترمو؟ بیا موږ سره هیڅ قسم د جواب نشته دی. پکار دا دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال څنګه چې هغه موږ ته بیان کړی دا هغه شانتي وکړو. لکه تاسو وګورئ سهار چې انسان را پاسېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ته پکار دی چې لاسونه وینځي، لوښي کې د لاس نه اچي تر هغه وخته پورې چې دا لاسونه یې نه وینځلي. بیا را د څه وویلې چې دا لاسونه به څو ځلې وینځي؟ 3 ځل به وینځي. یعنې په یو ځل باندې لاس وینځلی کېږي، خو دا 3 ځل ولې وینځو؟ پیغمبر حکم راته کړی دی. همدغه شان زما محترمو مونځ چې مونږ وګرځو سلام، د سلام نه بعد سمدستي مونږ پاسېږو. ولې؟ د سلام نه بعد هغه دعاګانې چې کوم مونږ ته پیغمبر ښودلي د هغې باندې دومره ثواب مونږ نه الله راکوي چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو انسان دومره ګناهونه یې لکه د سمندر د زګ برابر الله رب العالمین ورته هغه معاف کوي. مونږ د هغې اجر او ثواب نه محرومه یو. مونږ ته خو بس ملا را پاسېږي، دعا راته وکړي په جمع سره، بس مخ باندې لاس راکړه ګوزې پاسېږي، هغه اجر او د ثواب نه څه شو؟ موږ محرومه شو. چې سبا موږ نه الله تپوس کوي چې ماذا عجبتم المرسلین، پیغمبر مې در لېږلی او دغه حکم مې تا ته بیان کړی، تا ولې د هغې حکم خبره نه منله؟ بیا به الله رب العالمین ته چې ځان له وشو څه جواب به ورکوو؟ بیا به موږ ته دا الله وایي چې بس پړ مخې جهنم ته راکاږئ. دغه دنیا الله رب العالمین موږ له زموږ د محنت، زموږ د کوشش، زموږ د آخرت د جوړولو دپاره موږ ته راکړې ده. علما فرمایي چې الدنیا دار العمل والآخرة دار الجزاء. دنیا د عمل ځای دی او آخرت دا د بدلې حساب کتاب ځای دی. په دنیا کې به عمل کې ځان له کوشش کې، هغه دنیا به ځان له برابرې، هلته بیا عمل نه کېږي. زما محترمو پکار دا دی چې کوم پیغمبر چې الله رب العالمین موږ ته رالیږلی دی، کوم احکامات چې هغې موږ ته بیان کړي دي، هغه موږ من او عن هغه شانتې تسلیم کړو، هغه شانتې ومنو، نو هله به کامیاب شو زما محترمو. او هله چې د الله رب العالمین مخې ته ورشو نو سرخرو به یو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې هغه اعمال موږ نه والي چې سبا موږ د الله رب العالمین مخې ته کامیاب ورشو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترم الله رب العالمين چې کوم پیغمبر مونږ ته رالیږلی دی هغه پیغمبر چې کوم مونږ ته احکامات بیان کړي دي نو د هغه احکاماتو باندې هماغه شانتي عمل پکار دی څنګه چې هغه مونږ ته بیان کړي. زما محترمو ټیک د زه دا نه ویم چې د علماو خبره نه دي منل پکار بلکې د علماو خبره منل پکار دي خو په هغې باندې دلیل هم غوښتل پکار دي. دا نه چې دا خبره مونږ سبا مونږ کوو چې یاره ملا به مسله بیانه کړي بس عمل پې کومه که ټیک خو صحیح ده او که ټیک نه و ګناه یې د هغه په سر باندې نه. زما محترمو الله بلا او به ګردنې ملا دا خبره الله رب العالمین زمونږ نه مني. ګورئ ځکه الله رب العالمین مونږ ته خپله فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان بوج نشي وړلی. په کار دا دی چې موږ هغه خبرو ته سوچ وکړو هغه خبرو طرف ته روان شو چې په کوم کې زموږ کامیابي ده او کوم کې چې موږ د الله رب العالمین مخې ته کامیاب او سرخرو ورتلی شو. الله رب العالمین نه دعا ده چې رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین د هغه اعمال موږ نه والي چې موږ د الله رب العالمین مخې ته سرخرو لاړ شو او کامیاب لاړ شو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر كنزين